بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو اسمان ټي وي باندې ځلان د ستوري پروګرام سره زیم عامر خټک او څنګه چې تاسو سره موږ وعده کړی و چې موږ به د خپل خټک نامې تاسو ته مختلف هغه ناموړي چې کوم ځلان د ستوري دی هغه راولو تاسو سره ملاقات کو او نن په هغه سلسله کې موږ راغلی یو میجر صاحب صالح محمد صاحب ته او صالح محمد صاحب نه موږ تاسو نه کو راځي ما سره اوسئ سر اول خو زه تاسو ته په اسمان ټي وي باندې هرکلی ویم او اول تاسو نه زه دا تپوس به کول غواړم تاسو د ژوند باره کې څه حالاتو باره کې موږ تاسو نه مختلفو ځان خبرو او چې زموږ د مینوال چې کوم دي ځلان د ستوري پروګرام کې موږ سره شامل دي هغه هم څه خبر شي دا راته وایي چې تاسو د ابتدایي تعلیم کم ځای نه حاصل کړی بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني تاسو دلته ځان راورسولو، ډېر شکرګزار یم. ما خو خپل تعلیم د خپل کلي ډاګسپن خیل نه شروع کړی، میټرک مې دې ځای نه کړی او هغې نه پس بیا د آرمي ته لاړم. هغه ټایم کې به د آرمي د میټرک نه پس خلک تللو، د جونیئر کیډر بټالین به ورته وایي، نو هغې ته زه تللی وم. نو 4 سال مې هلته ټریننګ کړی د هغې نه پس بیا آرمي کې سیکنډ لیفټنټ شوم او بس بیا زه میجر ریټایر شوم. صحیح ده جی. تاسو آرمی کې سر په کم کور کې وای انفنټری کې وای که په زه په آرمي کې اټلري کې وم. خاص چې ریټایر شوي نو ریټایرمنټ نه بعد تاسو سیاست طرف ته څنګه رخ وکړو که نه ډایرکټ سیاست ته رالی که نه سبل څه کار مو په دې کې دوران کې وکړو؟ د ریټایرمنټ نه پس خو زه بیا کراچۍ کې سیټل شوی وم او زما د پرایویټ سیکیورټي ایجنسي وه، د سیکیورټي ګارډ، سیکیورټي اکوپمنټس او سیکیورټي سروسز وغیره چې پرووایډ کوي، زه د هغې منیجنګ ډایرکټر وم او چیف ایگزیکټیو وم. نو ډېر ټایم پورې مې هغه چلوله او اوس مې چاته ورکړې ده. نو هغې نه پس بیا زید وي که نه الایډ بینک کې زه وایس پریزیډنټ په طور باندې مې نوکري کړې وه. بیا چا راته وویل چې دا نوکري ښه نه ده، اسلامک پوینټ اف ویو سره به ما پرېښوده او هغې نه پس بیا ریټایر شوم او کلي ته راغلم. زه خو چې کلي ته راغلم نو زه تقریبا 81 اخره کې تللی وم کلي ته او په 2017 کې راغلی وم که نه، تقریبا 35 سال پس چې زه کلي ته راغلم نو په کلي کې نه اوبه وې، نه بجلي وه، نه پلی ګراونډز وو، نه هماغه هسپتال کوم چې زموږ په ټایم کې کله چې موږ میټرک کې وو هماغسې په خلکو هماغسې په ټوکې لوبې کولې. نو هغه حالات چې ما وکتو نو هغه ډېر داسې خفه غوندې شوم که نه، پر 35 سال کې زموږ کلي ډېر ترقي نه ده کړې. بیا به زه د خپلو ملګرو سره کلاسفیلو وغیره ترې کېناستم او نورو یارانو دوستانو سره، نو هغوی زه بیا موټیویټ کړم چېرته لکه سیاست ته راشو، سیټ دې وګټلو نو زموږ د علاقې خدمت به وکړې. نو زما پلار هم ډېر مشهور سوشل ورکر تر شوی دی، ما بیا سوشل ورک شروع کړلو، خلکو سره مدد کې نه پاسا او بس دغسې کوو. دې کې بس بیا کلي کې مې یوه جلسه وکړه، هغه جلسه ډېره کامیابه شوه. هغې نه پس بس بیا زه هغه ته ودرېدم او ټولو ته ودرېدم، آزاد امیدوار PK 65 سره او NH 26. نو ښه وټونه مې واخیستو، بس ښه تجربه وه. هغه تاسو آزاد طور باندې هغه الیکشن کړی جی؟ او جی هغه الیکشن ما آزاد کړی چې کله 2018 کې الیکشن وشولو نو بیا خپل یاران دوستان مشران کشران ټول سره مشوره وکړله. نو هغوی راته وایي چې راته امیر مقام صاحب سره ملاو شه او نون لیگ چې کوم دی نو دا جوین کا. نو زه چې کله ما نون لیگ جوین کولو امیر مقام صاحب سره ملاو شوم نو هغه ما ته وویل چې دا خو داسې سخت وخت دی زموږ په پارټۍ باندې چې خلک ټول روان دي زموږ د پارټۍ نه ځي او ته دې ټایم کې لکه موږ ته روان یو لکه ډېر په سخت وخت کې. نو خیر خدای نه ما د جیب خیر ده، بس ته زموږ د علاقې خلکو خوښې او ما خپل هم لکه تاسو طرف ورته یو هغه دی که نه لکه نرم ګوشه ده. نو بس هغې وجه نه بیا مې نون لیګ ما جوین کړلو. الله فضل دی تقریبا کال یو نیم نه و تېر چې مونږ ته حکومت هم ملاو شولو. الله فضل دی اوس موږ ښې محکمې دي را سره، خلکو ته د ویلفیر کارونه وکړو، هر څه کوو. ډېره مننه سره. تاسو لکه دا خبره وکړه چې تاسو بیا نون لیگ کې شامل شوئ او اوس ماشاءالله یو خدای ته زه مبارکي وایم چې تاسو زموږ د خټکنامې د علاقې د ټولې د فوکل پرسن هم جوړ کړئ. نو په دې کې هم تاسو ته نوره موقع ملاویږي د خدمت. نو دې نه علاوه تاسو د علاقې دپاره څه خیالات دي چې په څه طریقې سره به خدمت کوو؟ اوس چې کله ضمني الیکشن و د مارچ 18 مارچ باندې و ضمني الیکشن 2023 کې، نو هغې کې پارټۍ ما ته د NH 26 ټیکټ راکړلو.
NH-20 ټکټ یې راکړل نو په هغې کې ما لږه تجربه نوره هم وشوله. زه کلي په کلي کور په کور الیکشن کمپین کې وګرځېدم. ما د خلکو مسایلو کتلو. نو زموږ سره په دې انجینیر امین مقام صاحب چې دی نو هغه سره 3 محکمې دي، هغې 3 محکمو مشیر دی، لکه ګیس، سوی ګیس، د بجلی او نادرا. نو په دې کې ما د خپل علاقې د خپل PK65 NH-20 ډېر زیات خدمت وکړلو. کور په کور مو ته نادراویانو وچلولو، حجرې په حجرې باندې، او د هغه چې کوم دی نو ټرانسفارمر یې چېرته خرابېږي، چېرته تارونه غلط ولط پراته یا نور داسې وابړه څومره کارونه دي، یا ګیس چې څومره لیکېج زموږ په علاقې کې پریشر کم و په دې ټولې حلقې کې، نو هغه مو ورته وکړلو. دغسې د وړو چې کله کیلت شروع شولو نو موږ زه په خپله DC صاحب سره مې څلور ملاقاتونه کړي وو. DFC دفتر ته به تلم، ټوله ګرمي ټوله روژه مې دغسې تېره کړې وه. خپل ټیم به راسره و، زموږ خپل ټیم دی د ملګرو د پارټۍ. نو تقریبا 52 لایسنسز ما خلکو د خپل علاقې کې ایشو کړي وو. بیا د فری وډ چې کله ملاوېدلو دې کې زه بیا DC ته او خپل پارټۍ مشرانو ته او داسې سرکاري افسرانو ته بتلم، DFC ته. نو کافر مقدار کې موډې ایشو کړي خپل علاقې ته، ډېر زیات خدمت مو وکړو د پارټۍ د وجې نه. بل سر دا راته وایي چې دا خو دا سیاست چې دی دا خو ډېر انتهایي ګران کار دی، او تاسو کورنۍ چې دا خو ایجوکیشن طرف نه شروع نه تاسو څنګه خبرو که تاسو والد صاحب هم ایجوکیشن کې و او تاسو خپل بچي ماشاءالله آرمي کې دي، نو تاسو په خاندان کې څوک بل څوک هم سیاست کې و یا لوی پوسټ باندې پاتې شوي؟ ما دي د تره زوی دی، زردالي خان د هغه زوی دی، هغه د ناظم دی د دې موږ تحصیل پبي. نو زما تره زوی باندې سیاست کولو زه خیر حادثاتي طور باندې هم راغلی یم، او بل لکه ما چې کوم میشن و نو هغې د نون لیک د وجې نه زما هغه میشن پوره شولو، د علاقې خدمت کول او د خلکو کار کول. زما پلار لکه څنګه چې ما وختي وي هغه لکه ډېر مشهور سوشل ورکر د خلکو خدمت پرې کولو. زه خو د سیاست لپاره نه یم راغلی، زه خو د هغې جذبې د خلکو د خدمت او د خلکو د محرومۍ او د غربت ختمولو لپاره راغلی یم. نو خو غربت که زه ختمول شم که نه ختمول شم، کم از کم دا ده چې ما سره ټایم ډېر وي، زه جاب نه کوم، زه بزنس نه کوم، خلکو ته مې خپل ټایم وقف کړی ده. نو خلکو کورونو کې حجرو کې یارانو دوستانو سره خپلو علاقې کې کینم پاسم. نو هغه خبره چې لکه दुखड़ा सुनाने के लिए कांदा चाहिए नागा कम से कम जमा पर मट पाने सर की दी कम से कम रहता वो जड़ी या खपली किसी भी से रहता सुनाओ की نو څومره چې به زه کولی شم زه پارټۍ ته خپلو مشرانو ته ټولو ته د هغوی د فریادونه رسومه لګیا ومه چې څومره رانه کېږي پارټۍ نه څومره کېږي دا څلور محکمې ما درته وویل لکه فوډ شولو صوبایي لیول باندې نادرا ګیس او بجلي یا دې نه علاوه څومره شي نو بس هغه کوشش کوم چې هر چا ته ور ورسم دا هر چا مدد وکړم. جی بالکل. او تاسو سر خدمات خو ډېر وکړل، خاص طور باندې نادرا خټکنامه کې په ډېرو ځایونو کې راله او خلکو ته د شناختي کارډونو یو مشکل چې کوم و هغې حل وکړو او نور به هم کېږي. دا یو ډېر لوی تاسو ایفرټ و چې تاسو وکړو. خو دا راته وایي چې دې نه علاوه موږ اورو چې تاسو سره څه NGOs هم دي او تاسو هغه تاسو په توسط سره خلکو سره رابطې کوي، هغې سره تاسو خپل سم ذاتي تعلق دی؟ NGO سره خو زما هېڅ تعلق نشته، زه خو سیاسي سړی یم او دا خپل بس پرچار کوم چې چېرته خلک ډېر ووینم راټول شي او چېرته راټول خلک الرډي ناست وي، که د هغه NGO وي که د سکول وي که د څه وي، زه ورته خپل د الیکشن پرچار شروع کوم، د خپلې پارټۍ صفتونه ورته شروع کوم، کوشش کوم چې خلک لکه ځان طرف ته راواړم یا پارټۍ په طرف راواړم. او نور داسې خاص NGO سره خو زما څه تعلق نشته. زما یاران دوستان څه دي هغوی په NGO کې انټرسټ اخلي، کله کله هغوی سره زه کښېنم یا میټینګونه وغیره اټینډ کوم او کوشش مې دی چې د NGO د طرف نه که د هر طرف نه چې خپلې علاقې ته څه فایده راوړم او کوشش مې همدغې وي، الله پکې کامیاب هم کړم ډېر حده پورې. جی مینوالو دې وخت کې ما سره میجر صالح صاحب موجود دی آسمان TV باندې تاسو ته مخاطب یم. میجر صاحب تاسو خو ماشاءالله ډېر په کم وخت کې ډېرې خبرې او ډېرې جامع خبرې وکړې. دا راته وایي چې دا چې کوم دې نه علاوه تاسو سره کمې کمې محکمې دي چې په هغې کې تاسو هیلپ کولی شئ د خلکو؟ د دې نه علاوه موږ سره ریلیف ده، ټوریزم ده، CNW ده. او زه خو اوس د زموږ چې اختیار ولي صاحب د کوم MPA صاحب باندې مشهور دی که نه، نو هغه زموږ د ضلعې فی الحال سیاسي مشر دی او هغوی زما نوټیفیکیشن هم وکړلو د فوکل پرسن PK65 او زه وقتا فوقتا د هغوی نه رهنمایي هم اخلم په سیاسي امور باندې او چې بیا داسې څه دفتري خبرې شي یا سیاسي خبرې شي کومې زما د وس نه بار دي
نو هغه زه بیا امیر مقام صاحب ته ډایرکټ ویم او زموږ ضلعي صدر صاحب د حمزه صاحب د هغه پتوري ورته رسوو یا هغه سره هیلپ کوي. اختیار ولي صاحب ورور دی بل عبدالحق ولي صاحب هغه هم راسره پوره هیلپ کوي په دې خاص کر د بجلی په محکمو کې ځکه چې هغه د بي او ډي ممبر دی. نو د هغوی په وساطت سره د هغوی په هیلپ سره د هغوی په مشورو سره بس ټول روان یو. او اوس خو ماته هغوی اپارټمنټ هم راکړل فوکل پرسن پي کې پرسن. نو انشاءالله سیزونه به نور هم اسان شي زموږ د علاقې لپاره. جی مینوالو څنګه چې تاسو واورېدل چې څنګه وخت تېرېږي نو سیاسي هلې ځلې به هم زیاتېږي او دې سره سره به چې د قوم کوم خدمت بیړه میجر صاحب چته کړې ده دا به نوره زیاتېږي. نو دې دپاره د عوامو یو مدد پکار دی. د هغې عوام یو خپل یو طاقت لري. نو میجر صاحب خپلې منډې تړې خو وایي خو تاسو طاقت نه بغیر هغه هېڅ نشي کولی. تاسو مدد او تاسو هیلپ ورکې ضرور یو اهم کردار ادا کوي. نو زه په دې د ځلانده ستوري پروګرام په دې باندې ختموم دې سره چې انشاءالله زموږ راتلونکي وخت چې نو هغه به د میجر صاحب قیادت کې انشاءالله ډېر په مخ کې ځي او دا علاقه به نوره ترقي کوي زموږ خټکنامه او په ښه شان سره به چې کم دی کې محرومۍ دي دا خلک د دغه نه پاتې دي هغو ته به ښه سیله میلاو شي. دې سره اجازت غواړم. ډېره مننه. السلام علیکم.